باندې یو کس راغی ما ته زمونږ کور کې برکت نشته وایي صحیح سیال به وایي دروغ به نه وایي ستا په کور کې ټول افراد لمونځ کوي مینې ځي په دې کې به درته روزن شم ښځو کې هم داسې شته چې لمونځ نه کوي سړو کې هم داسې شته چې لمونځ نه کوي وایي ستا کور کې چې برکت نشته دی واحد وجه دا ده چې لمونځ پکې نشته ستا د کور نر او ښځه د لمونځ شروع کړي کور کې به په خپله برکت راشي بیا مو ته یو واقعه ذکر کړه سیدنا عیسی علیه السلام په علاقه تېرېده سرسبز و شادابه علاقه باغونه به پکې نیرونه به پکې لښتي به پکې یو غټ نهر ورته راغلی عیسی علیه السلام د ښه مېلمستیا وکړه درې څلور کاله پس بیا په هغه علاقه راتلو علاقه باندې قحط راغلی و پټي وچ باغونه وچ فصلونه وچ لښتي وچ هغه غټ نهر هم پکې وچ شوی عیسی علیه السلام د الله نه تپوس وکړي یا رب العالمین دا خو ښه ده کودي باندې دا تکلیف ابتلا ولې راغلې ده الله تعالی ورته وفرمایل زما محبوب عیسی ستا د تللو نه پس په دې علاقه باندې یو بېلمازه کس تېرېده چې لمونځ به یې نه کوه او د دې علاقې د غټ نېر ته ورکوز شو دې کې یې خوله کنګار کړه خولې ته یې اوبه واچولې د خولې اوبه یې واپس دې نېر ته وروغورځولې د هغه بېلمازه کس د هغه یوې ګوتې ټوله سپېروالی و چې دا نېر یې وچ کړو لښتي وچ کړو باغونه یې وچ کړو سوچ کوئ عزتمند چې د یو بېلمازه کس چې لمونځ نه کوي د هغه د یو ګوټ د اوبو ټوله سپېروالی دی چې د علاقې باغونه او نېرونه وچوي نو چې زما او ستا په کور کې مونږ لمونځ نه کوو یا زموږ کور والا خلک لمونځ نه کوي نو هغه کور کې به برکت څه راشي تاسو خیال نه کوئ نو د الله تعالی د نعمتونو په بدله کې مونږ باندې مختصر عبادت دی ته زموږ علامات او په دغه نعمتونو کې عظیم الشان نعمت دا روحاني نعمتونه دي د مدارسو دا نعمت د مساجدو دا نعمت د اسلام نعمت د قرآن نعمت د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا نعمت د هغوی د احادیثو مبارکو نعمت دې نعمت سره خو یو نعمت هم برابرې نه خوري ګورې یاد ساتو چې امام ناغلی د ده ساه راوړل په هغه ساه کې ولې سمې کلمې شنې کړی دا نه چې ګورې مقتدیانو به په خپله ساه خوړل هغوی به چرګان خوړل غوښې به یې خوړل خو به دی د ساه کښودو نو ساګونه به یې ورته راوړه نو چې ډېر ساګونه یې ورته راوړه دی تنګ شو په پیسې ویل دي شو د جمعې پر ورځ زمونږ د پس اعلان وکړو وروڼو یو هم اعلان درته کوم تاسو ماله روزانه ساه ډوډۍ خپل اور پرې خرڅ کوئ وایي نور پرې اور مه لګوئ دا اوره پرې خرچه کړئ بس داسې کوئ چې ماله مالګه مرچکي راوړئ په دې پولې راته اچوئ زه به په خپله سره زه اکثرو ځایونو ته تللی وروڼو خفه کېږم د امام د تنخوا تپوس مې کړی یاره درې منه دانې دي او چې وخت راشي نامقتدیان بیا جومات ته راسي وایي دا قدر پکار دی او په دې د فکریه باندې سوچ پکار دی چې زمونږ د ائمو تنخواګانې ولې کمې دي داسې هېواد کې ګورئ یا پکې موږ اشناسه د زرو په قدر باندې زرګر پوهېږي هیره د هیرې ماهر پېژني امام صاحب نظر پرې پرېوته ورته وایي سبا بچی دی خو راشي وایي دا دواړه چې ته دې سبق کېدی وایي زمونږ د غریبانان او پلار مزدورۍ پسې لېږلی وم نو مزدوري مې ټوله د دې وجې چې کوم دی زه نشم راتلی درس وایي ښه ولې وایي کور کې غربت دی وایي زه ته بیا باقاعده درس ته راځه قضایي مه کوه الله به کار سم کړي او چې درس شو د کوزي د لاندې د اشرفو یو تینر وباسله او دلته داسې ورویشته دا واله لاله به دې ورکړي او بچې کله چې په ختمېدو شي ما ته به مخکې وویل بل تینر به زده کړم خو ته به سبق نه قلال په تندي کې ولا رڼا د دین لیدله تندي کې ولا جوهر د علم لیدلو نه هغه به راته امام ابو یوسف صاحب وایي قسم دې ما چېرته خپل استاد ته نه دي ویلي چې تیره په ختمېدو ده اشرفو وایي په خپله به چې پوه شو اندازه به ورکړه یا به کشفه شو ما ته به بله تیرې نشته ما ته یې کله د پلار نه ورکړه خو ګورې ته سبق پیدا نه کړي وینم راتلم حتی اغلانا الله تر دې چې الله تعالی موږ د هغې قیدو په وجه مالداران کړو او د دې استاد محترم په برکت باندې ما علم حاصل کړو نن چې زه سیمه د استاد د هغې خلوص په برکت باندې الله پاک دې درجې ته رسولي خاص کر لوبیا په هر زمانه کې ارزاني د طالبانو ورسره خاص یارانه وي زه هغه ملا ته ملا نه یم چې په مدرسه کې لوبیا نه خوړل د دې وجې د طالبانو ورته نمونه لیکي لوبیا هم ورته وي کرینه هم ورته وي شوپړ هم ورته وي یو نوي طالبانو جوړ کړي د کیپسول هم ورته وي کیپسول یو عالم باره کې مې کتل لوبیا ارزاني هغه کوفې ته لاړ وایي د استادانو نه مې حدیث وکړ نو مې یو روپۍ سره راوړل نیمه وایي چې ټول ارزان څیز پکې اخلم لوبیا مې واغسته اول مې چې ویښوله پسته شوه او بیا مې په طبقي باندې په مالګه راټه کړه او په جنګړۍ کې مې واچوله سهار به چې درس ته تلم یو دوه درې پکې به مې واچولې اوبو سره به مې وڅښل او ماښام به چې راتلم دوه درې پکې به مې واغستې لوبیا او بل مې ورپسې وڅښل زه به موړ شوم وایي ما چې د یوې روپۍ لوبیا ختمولو باندې استادانو نه 30,000 احادیث لیکلي وو د روپۍ په لوبیا باندې څومره احادیث 1,000 د ابن طاهر سلفي بازار ته ووتم یو څیز مې اغوسته بل ما چې اذان بسي دغه دوران کې مې د بله روپۍ درهم چې خولې ته واچوله یو دوکان ته مې کتل بل دوکان ته خیال مې نه و هغه راغله روپۍ مې تېره شوه انا بیا هم تېره شوم پښتو کې متل دی هغه یو هوا غم څښم یا خدای پاک حیران شوم چې خدای یو روپۍ وغمزم ډېرې ته تېره شوه اوس څه خورم او څه به اخلم په دې خپل حالت خندا راغله وایي د لوږې نه خندا مې راځي وایي په خوله خندا راغله
بلکه مې ورسره همدرد صاحب ملګري مخې ته راغی ته ولې خاندې ما ورته ویل دا زما خپله خبره ده بس ځکه خاندم هغه راله قسم راکړو طالب چې یو خبرې پسې وروسته مې بیا چې ته پرېږدي قسم یې راکړو چې ما ته به ویل یو ځله حال مې ورته وویل چې وروره درې ورځې شو چې دې ته مې دونه خوراک نه دی تللی او یو روپۍ وه همې دېره شوه دې ولې خندا را راغلې چې انا لله و انا الیه راجعون